ډېر په خفګان سره تاسو ته وایم زه په یو لار باندې روان وم او یو ځای کې یو جومات په دې مخه داسې تېرېدم یو مولانا صاحب ځان ته یو لوی تفسیري ښی او ترجمه یې کوله ډېره خواري کوي ډېر محنت کوي د هغې محنت نه بعد کیني او دوی د قرآن تفسیر بیانوي ترجمه بیانوي نو داسې مې وکتل نو مولانا صاحب ته یو کس مخې ته ناست و یو کس د قرآن د اورېدو دپاره او بیا د اتوار شپه و هغه کلي کې چېرته واده و نو داسې مخکې روان ومه نو هلته د ګانو بجانو یو مجلس را جوړ شوی و که نه د زړه د درد نه درته وایم تاسو ته پته ده هغې پروګرام ته دومره خلک ناست و که نه چې په دیوالونو باندې هم خلک ناست و کرسو کټونو کې خو ځای ختم شوی و بلکل مشران ناست دي سپینګیرم ناست دي نوجوانان هم ناست دي تاسو ته پته ده په کومه ځمکه چې د ګانې بجانې مجلس جوړ شي او هلته ناچ ګانه کېږي که نه دا ځمکه الله ته سوال کوي یا الله ماله دومره جرت راکا ماله دومره طاقت راکا چې دوی ځان ته راښکمه لکه د قارون یې دننه کمه د دوی د دې بې حیایۍ نه ما ته ډېر زیات تکلیف دی که نه هغې دپاره ټیم شته دی او د قرآن د اورېدلو دپاره ټیم نشته دی ای مسلمانه یو ورځ داسې ده که نه ملک الموت سره ملاقات دی ښه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون من بار بار وایو قرآن عربی کې دی او من هغسې محسوس نه که هغه دردونه من محسوس نه کړه من پې پویه نه شو چې زنکدن به څنګه قبر به څنګه عالم برزخ به څنګه منکر نکر سوال او جواب به څنګه د هغې نه بعد یو عظیم الشانه مرحله قرآن ډېر وضاحت سره بیانوي د قیامت ورځ ده ښه ای مسلمانانو یاد ساتئ دومره سخته ورځ اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه څومره د خفګان او د افسوس خبره ده څومره د خفګان او د افسوس خبره ده نن هم زه په لار باندې روان یم نن هم د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجانو آواز راځي جواب شته د دې خبرې چې دا د مسلمانانو کور دی او که نه دا د محمد مصطفی خاتم المرسلین امام الانبیا د غلامانو کور دی د الله د نبی د امتیانو کور دی نن هم زموږ په واده کې زنانه را جمع شوي دي او ځان ته ټیپ لګولی دی او هغې ته ناچ ګانه شروع ده ما باندې خوشحالي راله د خوشحالۍ مطلب څه دی زما د زوی واده دی زما د رور واده دی زما د لور واده دی زما د خور واده دی خوشحالي ده شکر دی په دې ټیم باندې 2 رکعته مونځ وکړه د خپل رب شکریا ادا کړه چې رب العالمین ما باندې تا دومره لوی رحم وکړه چې زما زوی دومره شه چې هغه نن د واده قابل شه یا الله په دې ټیم باندې ستا لاک لاک شکر دی نو زموږ طریقې کار څه دی زه په خفګان سره زړه کې مې درد پیدا شي زموږ طریقې کار دا دی چې څومره خوشحالي سیوا کېږي هغومره به د رب العالمین نه غفلت او نافرماني سیوا کېږي سوال درته کوم داسې مه کوئ مه کوئ هغه کار چې الله خفه کېږي مه اوچتوئ هغه قدم او هغه مجلس طرف ته چې رب العالمین خفه کېږي